امام بخاری مسلم دواړو روایت کړی دی. صاحب مشکات په اول جلد کې روایت کړی کتاب العلم صفحه نمبر 17 باندې موجود دی باب الوسوسه کې، او داسې نورو ډیرو کتابو ذکر کړی دی. کتاب العلم کې صاحب مشکات روایت کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بلغوا عني ولو آیه وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما امت واقدارانو، ذمہ دارانو، علماو، اغوی ذمہواری دا ده چې ما دین خلقو ته ورسوي، یو حدیث ته ورسوي خو ودې رسوي. بلغوا عني ولو آیه کې یاد لرئ په دې کې عوام الناس ته خطاب نه دی. ګوره ها دا خطاب د نبی علیہ السلام وارثانو ته دی، د نبی علیہ السلام علماو ته دی. او بیا څه فرمایي وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج. نبی علیہ السلام فرمایي بني اسرائیل قصې عبرت لپاره خلکو ته بیانوي، عبرت لپاره. او بیا فرمایي که څه کمای زیاتې درنه پکې وشي ا کیسه شوی و د شپې تا ووي چې دا قصه د ورځې ده، دا قصه شوی و د ورځې تا ووي چې د شپې ده، دا قصه کړې و 3 کسانو تا ووي چې 15 کسانو، دا قصه کړې و د سړی تا ووي چې قصه کړې ښځې. لږ غوندې اپ ډاون انسان نه راشي، کمای بې شی راشي او قصه د بني اسرائیل وي. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي ولا حرج، خیر دی، هیڅ خبره نه ده. خو رسول الله فرمایي زما حدیث زما خبره دا به هغسې بیانې چې څنګه منو عن ما نه روایت ته او ما بیان کړې ده، په دې کې کمی بیشي گنجائش نشتا. او رسول الله فرمایي غون حدیث پر رسول الله باندې اورچول او دا ویل چې دا رسول الله حدیث دی، هغه خو ډیره سخته ګناه ده. یو ټکی کې رد او بدل د اوکه رسول الله نو فرمایلی تاوی چې رسول الله فرمایي، یا رسول الله فرمایلی چې نه تاوی چې رسول الله فرمایي چې او یو لفظ د چینج کا. امام بخاری کتاب بخاری اوچت کړه، مشکات اوچت کړه. رسول الله فرمایي من کذب علی متعمدا، چا چې په ما باندې قصدن عمدن دروغ اووي خور ته پته و چې دا حدیث نه دی، بیا یې ووي چې دا حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي فلیتبوأ مقعده من النار. جهنمی خو اسم دی، جهنم لبزی، او رسول الله فرمایي جهنم کې د ځان د پاره ټیکانا خوخه کا.